له یوه لوښي څخه غسل کاوه. ښه، دا داسې اخلاق دي. آیا دا موږ خپلو ښځو سره داسې کله لامبلي دي؟ پوه شوې؟ ما خو نه دي لامبلي. صحیح ده که نه؟ ښه، مخکې څه وایي؟ د حیض په وخت کې به یې ما ته امر کاوه چې ازار څه ته وایي؟ بریکټ کې لیکلي د کمر لاندې اغوستل شوي جامې واغوندئ او زما سره به یې مینه کوله. آیا لوکیشن وروره ګوره، زه د دې جواب در کولو نه مخکې یو ساده خبره درته کومه او امید دی چې په هغې باندې به ته پوه شې. ګوره آسان او ساده خبره دا ده که نه لوکیشنه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام یو معلم هم دی. پیغمبر علیه الصلاة وسلام په ذمې باندې وا دا خبره چې امت ته دا مسایل وښایي چې هغه مسایل پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته نه وی تیر شوی، نه امت ته به څنګه وړاندې کول. دا خو عقلا عجیبه خبره ده چې پیغمبر ته خپل تیر نشي. پیغمبر مثال د پیغمبر ته د واده ضرورت بالکل نه وي، ځکه د پیغمبر شهوت په کنټرول کې وي که نه، په ساده خبرو دی پوهیمه. خو پیغمبر به بیا د دې شهوت مفهوم، مراد، معنا، حدود دا به څنګه بیانول؟ پیغمبر داسې هم کېدلی شو چې خدای پاک ورنه بالکل روټۍ ته ضرورت ورته نه پېښېدلی، خو چې لږه په پیغمبر نه وی تېره شوې نو پیغمبر ته به څنګه پته لګېد؟ ځکه دا ټول امت خو به دې حالاتو نه تېرېږي که نه. دا ټول حالات پیغمبر باندې به خدای تېرول چې پیغمبر یو انسان دی، په انسانانو کې وخت تېروي، دیو خبرو ته د پیغمبر مخ دی، ابي بیانوي، هغه یو معلم دی، استاد دی، هغه ذمهداري ده. که دا پیغمبر علیه السلام نه وی بیان کړی نه ما او تا ته به څنګه پته لګېدله؟ لکه دا نن چې موږ نه خلک تپوس کوي چې حجت خو پیغمبر دی، لکه ډیره طبقه داسې شته لکه اهل حدیث خلک دي، هغه وایي چې حجت پیغمبر دی، خدای او پیغمبر دی، صحابه زموږ دپاره حجت نه دي. نو ګوره که مثال دغه شانتي خدای حجت او پیغمبر ته حجت مني یا یو عام مسلمان یې مني او دا حالت په پیغمبر باندې نه وی تیر شوی او صحابه نه مونږ ورته خبرې راوړل، نه هغه وایي چې ګوره زه صحابي خو پیغمبر نه دی، زه یې منه. نو ګوره لازمه شوه چې واده هم واده پیغمبر ته ضروري و، غم پې ضروري و، خوشحالي پې ضروري وه او لږه پې ضروري وه، دا ټولې خبرې. لکه ګوره دا معیوبې نه دي. یو میډیکل ډاکټر چې کله د خپلو سټوډنټانو ته ډایسیکشنز وغیره کوي، ډایسیکشن چې ورته کوي نه هغه ټایم کې هغه مړی هغې ته بالکل کلاو هغه وي پروت وي، اندامونه کلا وي. هغه ټایم کې ګوره یو امیر صاحب دی، هغه ولاړ دی او هغه ډاکټر صاحب ته وایي چې ډاکټر صاحب دا خو ډېره لویه بېحیایي ده، دا خو ته مونږ ته بېحیایي ده. اوس ګوره دا زیاتی کوي په دې ټایم کې. دا د استاد د پروفیسر ضروري ده چې اناټمي دې ته ور زده شي، فیزیالوجي ورته زده شي، دې دپاره ضروري ده چې دا ورته دا ټول اندامونه وښیي. دا به سبا څنګه ډاکټر وي؟ ځکه امیر صاحب کیدای شي داسې پیشنټ سره په مخامخ باندې واوړي چې همدا خاص اندامونو بیماري ورته لګي، دا به څنګه ټریټ کوي؟ دا نو ګوره هغه ټایم کې دا بېحایي نه ده، هغه ټایم کې دا تعلیم دی. او که په عام ټایم کې ډاکټر صاحب دا مړی راوایستو ورته پرتوګونه یې لرې کړو، دا اوس بېحایي شوه. نه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا مسائل فقهاو محدثینو دې وجې نه بیان کړي دي چې امت ته به دا ټولې خبرې پیښې راځي، امت به خپلو ښځو سره نه اوده کېږي. ښه اوده شو ورسره، سړی چې خلاص شي په اسانه دی پویومه، سړی چې خلاص شي اوس دا خلاصېدلو کې لوی بحثونه دي. کمه اوبه راووته، اوبه په څو قسم ته ده، کمې اوبو سره غسل واجب شو، کمو سره واجب نه شو، کمو سره فرض شو، کمو سره څه شو، دا ټول حدود دي که نه. دا به پیغمبر بیانوي، نه پیغمبر به دا څنګه بیانوي؟ پردیو زنانو سره بیان کی معاذ الله استغفر الله، خو خپلې بیبي سره به بیانوي که نه. بیبي به درته بیانوي چې پیغمبر بیبي مور ده، لکه مور خپلې لور ته دا مسایل نه ښودي. همدغه شانتې صحابه ښځې به راتلې، حضرت عایشه نه به تپوسونه کول چې ما سره کوروالی خاوند داسې وکړي، بیا په دې سره څه کېږي، بیا په دې سره څه کېږي، ما باندې دومره ورځې وینه راغله، دومره راغله، په دې ټایم کې زه ورته روټۍ ورکولی شم، کپړې ټچ کولی شم که نه شم کولی. نه دا مسایل دې وجې نه دي بیان شوي، دا د تعلیم په مقصد باندې بیان شوي دي. که دا نه وی بیان، نه بیا د مسلمان ته به د دې مسایلو پته څنګه لګېدله؟ لوکیشن بیا هندو کې او په د دهریه کې او په د نورو خلکو کې او اسلام کې فرق څه پاتې شو؟ هغې سره خو د دې خبرو حل نشته دی که نه. یو خبره عقلن خبره مې راته دا وکړه. دویمه خبره دا ده چې د بیبي مور، بیبي مراد دا دی
چې التی دا بحثونه امام بخاری یا نور چې محدثینو چې کړي دي التی د اوبو وزن پیمانه پیمایش کم برتن کې غسل جایز دی څنګه جایز دی مستعمل اوبه دا مسائل مراد ذکر کول ضروری دي او دا په فقه کې ضروری دی چې یو سړي ته پته ولګي چې کوم اوبو سره اودس شوی وي هغې سره دوباره اودس کیږي نه کیږي څومره اوبه دي رنګ او بو مزه وغیره دا شیزونه ټول پکې دینه بغیر تا ته مسله واضح کیږي نه او درېیمه خبره دا ده چې دا داسې نه دی چې معاذ الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام او مور بیبي په یو ځای باندې ولاړ دي ته ګوره ته ځان دپاره دا خبره نه برداشت کوي نه ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې هغه د یو حیا پیکر و هغه دپاره دا څنګه سوچ کوي چې معاذ الله پیغمبر او مور بیبي په یو ټایم کې په یو ځای کې دا شانتې غسل کړی دی دا مراد نه دی مور بیبي مراد دا دی چې په کم برتن کې به ما غسل کولو په ماغه برتن کې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم غسل کولو دا صحابه او ته تپوسونه کړي دي چې پیغمبر علیه السلام په څومره اوبو باندې غسل کولو څومره اوبو باندې بیا اودس کولو څنګه به کولو کم کم اندامونه دا ټولې خبرې هم دغه تفصیلات راوتي دي کنه او دویمه د ایزار خبره دی وکړله ایزار مطلب دا دی چې الته درته پیغمبر حدبندي ښودلې ده چې ګوره ناف نه لاندې ته په ناف باندې ایزار تړې کنه پرتوغاښ چې ورته وایي الته درته حدبندي ښودلې ده پیغمبر چې کله په ښځه په ماهوارې کې شي نو ګوره ناف نه لاندې به بیا ته ښځې ته څه نه وایي دا حد درته نو ګوره پیغمبر چې دا کورواله سره دا عمل نه وی کړی تا ته به څنګه پته لګېده اوس دوه صورتونه دي مثال زما ښځه ده زم ښځې والی م امید ده چې ته به هم ښځې والی وې زما ښځه ده ماهواري پرې راغلله اوس زه دې ښځې سره څه وکړمه دا زه کمرې ته راپرېږدمه او که نه راپرېږدمه دا یو مسله شوه که نه شوه او که زه به دې ته بېله کوټه جوړومه او دا 10 یا 12 دن یا 13 دن یا 7 دن چې دا ښځو باندې ماهواري راځي مختلفه راځي او داسې ښځې راځي تا به اناټومي فیزیولوژي نه ویلي چې هغې باندې 25 ورځې هم ماهواري راځي دا خو جاري وي کله کله ځینې ښځو کې هغه ښځو سره مونږ څه کوو هغه کمرونه بهر شړو ظاهره خبره ده دا خو ګوره بې انسان فداسې خو وخت نشي تېرېدی هغه ښځه په یو کټ در سره اوده کېږي که نه بوده کېږي اوس چې اوده شو انسان د فطرت دی دا خو د بدن د ځیګر دی د ټوکړه دی دا ته اوس هغې سره څه کوې بیا به تکیه په منځ کې ایږدې بیا به ورته څه وایي چې نه ما ناپاکه یې ما ته مه رانږدې کېږه او که نه رانږدې کېږې نو بیا خو به څه حدبندي وي که نه ښکلی به لاس به در نږدې کوي که ښکلی کم حده پورې نه پیغمبر درته دا مسایل متوجه کړل چې ګوره مور بیبي درته وایي چې پیغمبر علیه السلام سره به زه په یو لحاف کې ومه حدبندي به زما او د پیغمبر په منځ کې دا وه چې پیغمبر به ما ته خپله وویل چې ایزار دې ټینګ وتړه دا خو د عیب خبره نه دا خو د تعلیم خبره ده دې نه خو د پیغمبر په امت باندې شفقت پته لګي چې دومره باریک بینۍ سره مسایل بیان کړي دي چې امت ته دا مسایلې سبب یا مشکل جوړ نشي دې کې څه د عیب خبره دا خو د تعلیم دپاره دي ها دا خبره ستا اعتراض جوړېدو که داسې وی په حدیث کې امام بخاري یا امام مسلم معاذ الله داسې لیکلی وی توبه خدای پاکه چې په حیض حالت کې کوروالي شوې ده معاذ الله که داسې وی بیا ستا اعتراض و چې ګوره حیض حالت کې داسې کوروالي شوې ده دلته خو په منځ کې کپړه ده او یو بل سره صرف حدبندي مینا ښودل دي شونډې ښکلولی شي ړپې ښکلولی شي سینو سره محبت کولی شي نور خو ټول بدن جایز دی که نه هغه مسله به درته نه ښیي هغه به درته څوک ښیي دې کې خو ما ته څه اعتراض نه ښکاري پته نه کېږي چې دې کې تا ته څه اعتراض دی ماشاءالله شاه صاحب په ډېر په تفصیل سره دې دا پوه کړو چې اوس په